الله پاک جل شانه دا خبره بیانې چې مونږ بنی اسرائیل ته خپل ځای ورکړو. اصل کې د بنی اسرائیل باندې الله پاک جل شانه ډیر زیات انعامات کړی دي. چې کله په وادي تیه کې وادي تیه کې دی نظربند او دی د دې وجنه چې دی حضرت موسی علیه السلام ته وی الله پاک طرفه حکم راغی چې دی قوم عمالقه دا مضبوط قوم او بعضی مفسرین وی چې دا د قوم عاد نه پاتې شوی خلک ډیر مضبوط قوم او جنگجو قوم. نو الله پاک ته حکم وکړو چې دې سره جهاد وکړي. نو دی ورته سوی بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون ورته وستا او ستا رب د جهاد وکړي او موږ دلته کې پاتې خو بس الله تعالی او ته فرمایي چې بس دلته کې وپاتې یم. څلوېښت کاله پورې په وادي تیه کې دی چې کوم دی نظربند وادي تیه دا 36 میل د دې لمبایي وه او 24 میل د دې چوړایي وه. دومره میدان کې دا تقریبا 6 لکه کسان دا نظربند دی. روان شو سار به سفر شروع کو چې ماښام به کوم ځای ته ورسېدل ماښام به بیا سترګې غړېدلې نو بیا به پاک ځای ته کوم ځای چې سفر شروع کړو هلته کې به ناست 40 کاله او په 40 کاله کې الله پاک جل شانه د دې ماشوم به چې پیدا کېدو جامې به ورسره پیدا کېدې او دغه رنګې د اوبو ضرورت ورته پیښ شوی دی. استسقی موسی لقومه فقل موسی علیه السلام الله پاک نو اوبو غوښتلې نو الله پاک ورته وفرمیل د ګټې له خپله لاټي راپرېږده لخت چې رابدولس چینې ته روانې شوې نو هرې قبیلې ته خپله خپله چینه او خپله لختې دا ورته میلاو شو. د هغې نه به یې اوبه څښلې او د رڼا دپاره ورته الله پاک یو راډ ولګو د شپې به ورته ونه کې یو راډ ولګېدو او دغه رنګې د رڼا دپاره او د ګرمۍ نه د بچو دپاره سپینه وریځ راله نو رڼا به یې کوله رڼا به یې نه منع کوله او نور به یې منع کو. نو بېشمار او من او سلوه دا چې کوم دی خوراک او هر قسمه نعمتونه به الله پاک کړي خو په هغې کې دا ظالمان خوشحاله نه شو. مونږ غنم غواړو الله ورته حنطوة وایي چې مونږ خطا کړې ده او دی وی حنطوة فی الشعیرة غنم غواړو په وږو کې غنم غواړو په وږو کې. الله دې سجده کوونکي داخل شي کم خار ته چې داخلېږي خاص خار ورته الله یا بیت المقدس یا ایلا یا بل یو خار ورته خو اختلاف دی نو بس دی په شا باندې ور داخل شو سر یې وروستو کو او شی مخکې کړله الله حکم پورې خندنې وکړو نو الله پاک به عذاب راوست طاعون مرض پې ولګېدو او 80,000 کسان په یو ورځ باندې مړه شو. دې باندې الله ډېر نعمتونه کړي نو دلته هم الله جل شانه دي دغه نعمتونه ور یادوي چې ګوره دا سره ما دا ښه کړي دي. نو الله فرمایي ولقد بوأنا او په تحقیق سره موږ ځای ورکو بني اسرائیل ته مبوء صدق مزیدار ځای ښکلی ځای مو ورته ورکو. نو د مبوء صدق نه مفسرین وایي چې د دې نه مراد یا مصر او شام دی. مصر او شام دا موله ورکو او تفسیر بیضاوي فرمایي چې کله فرعونیان الله تعالی غرق کړو او موسی علیه السلام او د قوم واپس شو نو دوی مصر ته لاړل واپس مصر ته لاړل. نو په مصر کې د فرعونیانو نه چې کوم محلات پاتې شو هغه دوی ته میراث کې میلاو شو او بعضې مفسرین وایي چې د مبوء الصدق نه مراد دا فلسطین او شام دی. دا د مراد دي چې د ډېر انبیا چې کوم دی دفن نو اختلاف دی پکې خو ښکلي ځایونه ورته الله پاک ورکړه. نو اصل کې دا دغه چې د یهودیان نو دی راغلي مدینه کې پاتې شوي د نبی علیه السلام د راتلو په تمه باندې چې نبی علیه السلام راشي نو موږ به ایمان راوړو. په دغه نیت باندې دی په مدینه منوره کې پاتې شي او چې کله نبی علیه السلام راغی نو د ضد د وجې نه بیا دوی اختلاف شروع کو په نبی علیه السلام ایمان نه راوړو بلکې د نبی علیه السلام چې کوم صفات په تورات کې لیکلي شوي نو هغه صفات هغې کې چې کوم دی تحریف شروع کو هغې بدلول شروع کړو د ضد د وجې نه د عناد د وجې نه د دنیا پرستۍ د وجې نه په نبی علیه السلام ایمان رانوړو اختلاف شروع نو الله تعالی به فیصله وکړي ته خو یقین دی دا چې نبی علیه السلام په حق پیغمبر دی بلکې دی په باره کې الله تعالی فرمایي چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی نبی علیه السلام داسې پیژندو لکه څنګه چې خپل زوی پیژني. عبدالله بن سلام رضی الله عنه وی زمونږ نو په خپل زوی کې خطایي وشي چې دا زمونږ زوی دی او که نه دی خو د الله په پیغمبر کې زمونږ خطایي نه کېده دا دومره موږ سټډي کړی و بلکې دغه صحابه دا موږ سټډي کړي وو په خپلو کتابونو کې
تورات او انجیل دې ټولو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دې کې موږ نه خطا نه کیږي دې چې ایمان نه راوړو د زد د وجنه د دنیا پرستای د وجنه ایمان نه راوړو